الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. دي زينا الله جل جلاله آغا زنانا چی آغا سر نکاح آغا حرام دا هغی اقسام او تذکرہ فرمائی چې دا کومه زنانه دي چې د هغې سره نکاح کول چې دي نو دا حرام دي. نو الله جل جلاله فرمای حرمت علیکم حرام کړی شوي دي په تاسو باندې امهاتکم ستاسو میندې امهاتکم ستاسو میندې والجدات او نیاگانی و بناتکم او ستاسو لونا و اخواتکم من الرضاعت و اخواتکم او ستاسو خویندې دا حرامی دی سر نکاح نکی و عماتکم او ستاسو د پلارانو خویندې تروریانی چې ورته وایو مونږ د ترور سره هم نکاح دا جایز نه ده. وخالاتکم او ستاسو د میندو خویندې مطلب د دې نام ترور دی چې د مور خوري د هغې سره هم نکاح دا جایز نه ده. وبنات الاخ او ریری وریرا د رور چې کوم خوري لوري و بنات الاخی او د رور چې کوم لور وي مراد ته هغه وریرا ده د دې وریرې سره هم هغه نکاح دا جایز نه ده نکی. او دغه شانتی و بنات الاخت او د خورزی سره د خور د لور سره د خورزی سره هم نکاح دا جایز نه ده. و امهاتکم او ستاسو میندې اللاتی هغه میندې ارضعنکم چې تاسو لا هغې پی در کړي دي تی در کړی دی نو د هغې سره هم رضاعي مور هغې سره هم نکاح دا جایز نه ده. فی الحولین په 2 کالو کې چې کومه د سینې د ورکولو د تی هغه موده د رضاعت. و اخواتکم من الرضاعت او دغه شانتی بیا هغه خویندې و اخواتکم من الرضاعت هغه خویندې ستاسو من الرضاعت چې هغه د رضاعت وي د تی هغه رولو خویندې وي رضاعي خویندې د هغې سره هم نکاح دا جایز نه ده. و امهات نسائکم او میندې د ښځو ستاسو هغه میندې د ښځو چې هغې ته خواخیانې وایي
خواخي وته وای دا غي سره هم نکاح دا جایز نه ده وربائبکم او استاسو د خذو اغلونا پر کټي اللاتی فی حجورکم چې هغه پالل کیږي استاسو په غیګو کې من نسائکم هغه استاسو د زنانو نه استاسو د خذو نه اللاتی دخلتم بهن هغه زنانا چې د هغه سره تاسو صحبت شوي وي تاسو هغه کورواله د هغه سره کړي وي نو د هغه چې کومه پرکټي وي مطلب ستا پرکټي وي هغه د بل خاون نشوي وي یو لور دا هغه سره هم نکاح دا جایز نه د ستا د پاره فإن لم تكونوا دخلتم بهن بیا کچری نوی کړي تاسو دا غي سره صحبت فلا جناح علیکم نو نشته د څه ګنا په تاسو باندې په نکاح کولو کې چې صحبت نوی شوه نو پر کټای سره مطلب هغه خو یو پردی هغه خزدا هغه سره د مور سره ستاسو واسطه نه دراغلی نو بیا څه ګنا په تاسو باندې دا غي سره په نکاح باندې نشته د نکاح ور سره کوي وحلائل ابنائکم او خزی د زامن استاسو خزی هغه د زامن استاسو پوه شوي خجین ګور چې ورته وای الذین من اسلابکم هغه زامن چې هغه استاسو د شاګانو نوي استاسو زامن وي نو د هغه نه هغه سره هم استاسو حقيقي زامن د هغه سره استاسو نکاح صدا دا حرام ده وان تجمعوا بین الاختین او دا چې تاسو جمع کوي نکاح کې بین الاختین په مینځ د دوه خويندو کې چې دوه خويندې هغه د یو سړي په نکاح کې په یو وخت کې دا نشي جمع کېده په یو وخت کې هغه دوه خويندې د یو سړي په نکاح کې هغه نشي جمع کېده الا ما قد سلف مگر هغه چې هغه مخ کې وړاندې تیر شو پوه شوي سچ تیر شو هغه خو تیر شو پوه شوي کوم چې تاسو کړی دي خود دې حکم سره به هغه هر چې تاسو سکړی دي نو هغه با دغه کوي دا اگر ته الله تعالی معاف کړ په زمانه جاهلیت کې هغه چا دې تنکاته چیرې دا زما مطلب دې دوه خويندې دي زې په نکاح کې جمع کوما پوه شوې د خپل میرانې مور سره به هغه دغه کوله نکاح کوله د سیس جاهل خلکو نو سچې تیر شو هغه خو تیر شوی دی هغه توبه وباسي الله تعالی به ارتماف کی هغه نکاح ختم شو خو بیا د پاره الله تعالی فرمای چې دا حکم دې کوم چې بیان شو ان الله بشک الله تعالی کان غفورا دې بخون کې دې رحیما مهربان دې والمحسنات او هاغه زنانا هاغه خزي پتا سو باندې هاغه خزي هم حرام دي حرمت علیکم حرام دي پتا سو باندې هاغه زنانا چې هغه محسنات وي چې هغه خاوندان ولا وي واده شوی وي د چا په نکاح کې وي نو هغه زنانا د هغه تذکرہ رااله والمحسنات هغه زنانا چې هغه محسنی وي پتا سو باندې حرام دي من النساء دخزنا الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه چې هغه وینځي دي ستاسو په ملکیت کې دي او وینځي دي وې شوي ایمانکم ستاسو لاسونه د هغه خاوندان دي د هغه مالکان دي کتاب الله کتبا مقرر شوی دی کتاب الله هغه حکم دی د الله تعالی علیکم پتا سبحان و احل لكم ما وراءکم او حلال کړی شوی دی تاسو د پاره ما هغه وراءکم چې هغه د دین علاوه دی ذالکم د دین هغه ندی د دین علاوه تاسو د پاره هغه حلال دي چې څومره زنانه دي دا کوم چې ذکر وشو د دین علاوه چې هغه څومره زنانه دي نو دا تاسو د پاره هغه حلال دي ان تبتغوا باموالکم دا چې تاسو طلب وکئ باموالکم په مالونو خپل سره په نکاح کې هغه مال خرج کئ او په نکاح کې هغه راولي مال خرج کئ مطلب داغي مہرونه هغه ادا کئ پوه شئ
باموالکم محسنین د نکاح کولو د پاره غیر مسافحین نه د شهوت پوره کولو د پاره د شهوت هغه د فکولو پوره کولو د پاره نه ای زانینا غیر مسافحین ای زانینا صرف د خپل شهوت ته پاره نه د نکاح د پاره د اغي ته پیغام لګل شي د نکاح د اغي سره نکاح کول شي فمستمتعتم به منهن بیا د کمینه چې تاسو هغه فائدہ واخلسا منهن دغه زنانونه فآتوهن پس ورکی تاسو غیتا اجورهن داغي مہرنا اجورهن داغي اے مہورهن داغي مہرنا اغیتا پورا ادا کوي ورکی فریضتن اے مفروضه دا مقرر کړی شوی دی دا مقرر دی پتا سو باندې چې دا به اغیله دغه کوي دا مہر دا به ور کوي ولا جناح علیکم او نشته د سګونا پتا سو باندې فيما تراضیتم پاس کی چې تاسو راضی شوي به په د یو بل سره تاسو د یو بل سره راضی شوي پاغي باندې تراضیتم به فيما تراضیتم به تاسو د یو بل سره راضی شوي پاغي سره من بعد الفریضه پس د مقررتیا د مہرنا تاسو باندې بیا هم څه ګناه نشته مہر مقرر شوی دی څه کمې زیاتې هغه په خپل منځ کې تاسو کولای شئ په هغې باندې تاسو خوشحاله هغه تاسو کولای شئ خاجی ان الله بشک الله تعالی کان علیما دے پوی دے حکیما خاوند حکمت تے ومن لم یستطع او سوک چین لری طاقت منکم استاسنا طولا طاقت این کی حل محسناتی دا چی پنکا کی اغا آزادی مومنی زنانا المومناتی مومنی زنانا دا غیو سرا نکاو کی دا دی طاقت داغنشتا مطلب دا دے اغا دغه نه دی مالدار نه دی دا غي مہر وغیرہ اغا ادا کولې نشي فمما ملکت ایمانکم وغدی نکاو کی ما ملکت ایمانکم دها غزنانو دها غوینځو سره چې د کوم هغه تاسو مالکان یې دها غوینځو سره چې هغه تاسو دغه دا وینځي تاسو مالکان یې داغي دا په هغه وخت کې چې کله په جهاد کې هغه زنانا د کافرانو خزي هغه به ونی وشوي قید بشوي هغه براوستي مؤمنانو دې ته وینځي ویلي او دا د دې وخت سره د دې سره تعلق هغه نشته دی پوه شوي کنه نو فمما ملکت ایمانکم من فتياتكم المؤمنات من فتياتكم استاسو د مؤمنو وینځنا چې هغه مؤمنی وستاسو ور سره نکاح هغه کیږي دا غي سره نکاح وکي دا غي وجه دا چې دا غي مہر کم وي دا غي چې کوم د وینځي او د آزادی زنانا دا غي په مہرونو کې هغه فرق ته مہر کم وی دا غي نو هغه تاسو ته آسان پریوزي مطلب دا دی چې تاسو وس دس نرسي نو دا غي سره هغه نکاح هغه کولای شي دا غي سره کوي نکاح والله والله تعالی عالم وغفو یده خپو یده بی ایمانکم ستاسو په ایمان باندې الله تعالی تستاسو د ایمان هغه حال معلوم دی بعضکم من بعضن زین استاسو ناغا د بعضو د جنس ندی تاسو په لحاظ په انسانیت کې هغه په یو لحاظ باندې وې شي بعضکم من بعضن د یو بل هغه د جنس نه تاسو فانکحوهن پس نکاو کئی داغی سرا باذن اهلهن په اجازت د مالکانو داغی په اجازت د مالکانو داغی دا سینه چې پټه نکاح داغی د مالک نه چې د چا په اختیار کې د چا په دغه کې د لاس کې وي پوه شي هغه مالک ته داغی په اجازت سره واتوهن ورک یغیتا وجورهن اغه مہرون داغي بالمعروف د دستور مطابق ده بالمعروف فخطر قوان دي د دستور مطابق محصنات چې هغه پاک دامنی وی غیر مصافحات او نوی هغه غیر مصافحات نوی هغه بدکارا غیر مصافحات هغه نوی بدکارا نو
غیر مصافحات هغه پاک دامنی وی غیر مصافحات هغه بدکار نوی ولا متخذات اخدان او نوی هغه په پټه باندې آشنایان نیون کی نه په پټه باندې هغه آشنایان اخدان اے یاران هغه یاران او آشنایان نیون کی نه ولا متخذات اخدان فاذا احسننا بیا هر کله چی ذات الازواج احسننا فاذا احسننا بیا کچریغي اغه نکاو کی فإن اتین بفاحشه کچریرالی اغه او کی سشه بفاحشه بدکاری د نکاح نه پس دغه وینځي اغه په نکاح کې راشي او دا غې نه پس یو بدکاری طرف تاغي لاړی شي نو فعليهن نو پاغي دي پاغي باندې سشه ده نصف ما للمحسنات نیمه سزا ده داغي چې هغه په آزادو خزو باندې ده داغي الته مهور هغه مہرونم نیم دي کنه نو دلته سزا هغه هم نیمه ده د آزادو خزو په نسبت داغي صدا هغه نیمه سزا ده پوه شئ نصف ما للمحسنات هغه حد هغه سزا پاغي باندې نیمه ده من العذاب دا عذابنا مراد هغه حد ده ذالک ادنا ذالک لمن خشیا او دا هغه چا د پاره دی خشیا چې یریږي الله نتا د ګنانا دا اسانی چې تاسو هغه نکاح کوي د وینځو سره دا د هغه چا د پاره دی چې هغه یریږي د ګنانا د بدکارینا دا هغه سیروي چې هر زمانه غلط کارونه شي منکم استاسنا وان تصبروا او که تاسو صبر وکي خير لكم نو دا ډیره غوړه دا ډیره خدای تاسو د پاره تاسو ځان په قابو کې وساتئ نو دا ډیره غوړه خبره ده تاسو د پاره والله والله تعالی غفور بخون کې ده رحیم مهربان ده یرید الله ليبين لكم غواړي الله تعالی ليبين لكم چې تاسو ته بیان کی ويهديكم او خيتاسو تاسنن الذين لار دهاغه کسانو من قبلكم چې تاسو نو وړاندیو دهغي لار هغه تاسو توخی هغه قومنا هغه فی التحلیل والتحریم پوه شئ چې تاسو ځان بچ کئ تاسو باغی باندې پوه شئ ويتوب عليكم او رحمو کی پتا سو باندې والله والله تعالی علیم پوی دے حکیم خاوند حکمت ته والله الله تعالی یرید هغه غواړي ایتوبا چې رحمو کی علیکم پتا سو باندې ويريد الذين او غواړي هغه خلق يتبعون الشهوات چې هغه تابعداري کوي پیروي کوي د خپل خواهشاتو انت میلو دا چې تاسو واړی د حق نامیلا عظیما پاوړې دلو د حد نزیات چې تاسو ډیر لري هغه د سمې لارې نه بوزي د سمې لارې نه تاسو ډیر لري بوزي د خواهشاتو تابعدارم جوړ کی د خواهشاتو تابعدارم جوړ کی یرید الله او غواړي الله تعالی ايو خففا دا چې هغه کم کی عنکم استاسنا هغه پیټه استاسنا هغه بار هغه پیټه پابندۍ هغه کمی کی وخلق الانسان او پیدا کړی شوی دی انسان ضعیفا کمزوره پیدا کړی شوی دی انسان هغه کمزوره نو د دنه به ګناه کیږي ضعف ته پکې پوه شئ الله تعالی ته توبه وباسي الله تعالی معاف کوي خو په صدق دل سره یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تاکلوا تاسو مخری اموالکم خپل مالنا بینکم خپل میانس کې بالباطل په باطله طریقه اموالکم اموال اخوانکم تاسو مخری مالونه د رونو خپلو بالباطل په باطله طریقه الا ان تكون تجارتا پناحق باندې ښا پناحق تاسو د یو بل مالونه مخری الا ان تكون مگر دا چی اغا وستاسو تجارت لین دین عن تراذم منکم پر زامندی سرستاسونا ستاسو پاغي باندې رضامند یې تاسو به خوشاله او پاغي کې تاسو د یو بل سره تجارت کوئ نو بیا خیر دی پاغي کې خامخه
د یو بل مال هغه ستا مال راځي زما مال ستا سره بیا خوړی شي ولا تقتلوا انفسکم او موجنی تاسو خپل ځانونه په خپل مینس کې یو بل موجنی په خپل مینس کې هغه یو بل موجنی ولا تقتلوا انفسکم او تاسو موجنی هغه خپل ځانونه خپل مینس کې یو بل اولاد خپل هغه مشران کشران وغیرہ ان الله بشک الله تعالی کان بكم رحیما د بتاسو باندې ډیر مهربان رحم کوونکې ومن يفعل او سوق چې وکي ذالک ذا سکار عدوانا پسرکشی و ظلما او ظلم سرا داسې زیاته او داسې کارونه کوي پسرکشی او ظلم سرا داسې کوي نو فسوف نؤتیه فسوف نسلیه زردا چې مونږ به دا داخل کو نارن ورتا وکانه ذالک او د دا علی الله د الله تعالی نه یسیرن آسان کار دا ورته ورغورځول دا ورته داخلول دا الله تعالی ته ډیر آسان ده خانه دا الله تعالی ته ګران نه ده نو د دیو زید ورتلو هغه ور دی ان تجتنبو کچری تاسو ځان وساتئ کبائر د لوی ګناهونو نه ما تنهون عنه د کومونه چې تاسو هغه منع کولای شئ د کوم ګناهونو نه چې هغه تاسو الله تعالی منع کوي دا غي نه ځان وساتئ نکفر عنکم سیئاتکم الله تعالی فرمای زبلری کړم استاسو نستاسو هغه واړه ګناهونه سیئاتکم هغه وړي غلطیانی واړه ګناهونه هغه وزستاسو نه لری کړم لئن الحسنات یذهبن السیئات ځکه چې دا حسنات چې دي نیکی چې دي نو دا ګناهونه بوزي لري کوي پوه شئ وندخلکم او مونږ به داخل کو تاسو مدخلا کریما اغزید عزت تا اغه تبم نه نباسو اغه تبم داخل ولا تتمنوا ما فضل الله او تمنا مکوي تاسو ما فضل الله دا هغه چې فضیلت هغه فضل الله به چې فضیلت ورکړي دی الله تعالی په هغه سره بعضکم علی بعض پتاسو کې بعض له په بعض نور باندې دا هغه سیز هغه تاسو تمنا مکوي دیو بل باندې هغه الله تعالی تاسو له فضیلت تر کړي په هغه باندې دا هغه ارزوګانی هغه مکوي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب د پاره د سړو هغه سره نصيب حصدا ولن علن سړو له حصدا هغه مم مکتسبو د هغه سنه چې هغه وګټل هغه د پاره برخه ده په خپل عمل چې هغه سګټلی د هغه برخه ده وللنساء او د زنانو د پاره هم هغه خپل کوشش ته نصیب په هغه کوشش باندې هغه د پاره حصہ ده وللنساء نصیب مما اكتسبنا چې هغه کسب کړو من اطاعت الزوج په اطاعت د خاون باندې واسأل الله من فضله او غواړی د الله تعالی نه من فضله د هغه فضل او کرم د هغه سوال کوي هغه د الله تعالی نه غواړی الله تعالی به درکې ان الله بشک الله تعالی کان بكل شیء د په هر سیز باندې شهیدن گواه په هر سیز باندې په هر خبره باندې هغه الله تعالی گواه دی ولكل جعلنا مواليا ولكل جعلنا عليما پوهه ده بكل شيء عليما پټول سيزونو باندې الله تعالی هغه پوهه ولكل جعلنا او د هر یو سیز د پاره مقرر کړی دي مواليا وارثان مواليا ای ورثه وارثان مما ترک الوالدان دا هغه سنه چې هغه پری دي مور او پلار داغي وارثان وی مور او پلار سفریدی والاقربون او نزدیک خپلوانو پوهشوي داغي وارثان مقرر کړی دی الله تعالی فرمای والذین او ها خلق چې کوم لا چې
عقدت ایمانکم اغه تړي دي ایمانکم اغه لوزنا اغه قسمنا فآتوهم پس ورکه غیتا نصیبهم داغي حصہ خپل برخي اغیتا والکی خدا عقدت ایمانکم اثبات الورثه بعد بعقد الموالات وهذا الحكم منسوخ دا حکم چې دینو دا منسوخ دی چیرې قسمونه به وخوړل چې ته زما وارثي وښوي عقد موالات به ورتوي چې ته زما وارثي مطلب دا زما رور شوي زما پلان کې شوي او زما وارث بتای زما میراث بتوړي نو دا حکم چې دی هغه حقيقي به بګی پاتې شو هغه سبب کې وشو دا منسوخ دی ښا ایمانکم ساسو قسمونه فآتوهم نصیبهم پس تاسو ورکی دی تا حصہ داغی ان الله بشک الله تعالی کان علی کل شیء شهیدا د په هر چا باندې په هر سیز باندې شهیدن گوا په هر خبره الرجال قوامون سړی چې دین واغه نگران دي الرجال قوامون پوښوي دا نگرانان دي په چا باندې علی النساء په زنانو باندې په زنانو نگرانی به سړی کوي دا مشران دي بما فضل الله پاس چی فضیلت ورکړی دی الله تعالی بعضهم علی بعض بعضو دیل په بعضو نور باندې بالعلم والعقل علم والا لا عقل والا لا هغه په نور باندې الله تعالی فضیلت ورکړی داغه خبره خلق اوري داغه خبره د خلق وګ دی داغه مقام هغه په نور باندې اوچتوي نو دا فضیلت الله تعالی ورک بعضهم علی بعض وبما انفقوا فسبب دهغه انفقوا فی من اموالهم چغي خرج کوي د خپل مالونو نه پس چې سړی لګیای هغه خپل مالونه خرج کوي بچا باندې په زنانو باندې په خزو باندې خپل مالونه خرج کوي اغه د پاره لګیای مزدوری کوي ورځ شپې هغه سخت تیری نو الله تعالی ول فضیلت ورک وبما انفقوا علیهن او هغه چې خرج کوي په دی باندې من اموالهم د خپل مالونو نه فی المهر والنفقه مہر ول ورکی نفقه ول ورکی خرچه ول راوړي دا سړی دا د سړو فضیلت الله تعالی بیان نفس صالحات هغه نیکی زنانه چې دي کوم چې هغه نیکی دي قانتات او دی فرمان برداری د هغه حکمونه منی د هغه حکمونه منی د خاوندانو حکم منی د الله حکم منی نو قانتات مطیعات للازواج قانتات دی فرمان برداری دی مطیعات تابعداری للازواج د خاوندانو حافظات او دا حفاظت کون کی للغیب اغا پشیشا وته مونږ وایو په غیر موجودګۍ د خاون کې هغه حفاظت کوي د هغه د عزت هغه حفاظت کوي د خپل ځان نو چې د خپل ځان حفاظت کوي نو دا عزت ته چاره د خاون دا هغه حفاظت کوي بما حفظ الله د الله تعالی په حفاظت سره واللاتی او هغه زنانا تخافونا چې تاسو ته اغیر وینو شوزهن دا غید نافرمانی دا غید سرکشی اغیری نفعزوهن نصیحت وکي غیتا اغه زنانا چې اغه سرکشی بعضی زنانو کی داسي چې اغه سرکشی اغه د خاون خبره نه مني په کور کې د چا د عزت خیال نه ساتي پوه شوي اغه سره غز دوه غز جبي نو اغه هر چاله جواب ور کوي نو داسې زنانا الله تعالی دا غي علاج هغه قران کې ذکر کړی دی چې داسې زنانای نو تاسو هغه تسو کوي چې نافرمانی فعزوهن نصیحت وکي غیتا اغه اول نمبر کې سو تاسو ته نصیحت وکي او دویم نمبر وهجروهن او جدا کوي هغه فی المضاجع په بسترو کې نصیحت وکي بیا د ځان جدا کوي پوښوي چې په دې باندې مونشي خبر نه مني وزربوهن او هيغي چې بیا خبر نه مني نو بیا به سي علاجي
ویش نو بیا به وਹੀ خامخه چې نه وای نو سبب کې نو فعذوهن نصیحت ورته کوي بالقران په قران هغه باغی او ته نصیحت وکي چې قران کې الله تعالی د خو خزو دا صفات بیان کړي دي پوه شئ چې هغه زنانا چې هغه د خپل خاوند تابعداري پاغیو کی فرمان برداری خپل خاون په غیر موجودګۍ کې داغه د مال داغه د عظمت او عفت او عصمت داغه حفاظت کوي نو د هغې دپاره انعامات ذکر شوي دي دا هر څه ورته ووایه خو که په دې عمل نه کوي وهجروهن فی المضاجع نو هم بستری مطلب دا چې هغه کټونه ته جدا کا هغه به سوچ وکړي که چېرته په سر کې مازغی بوسي نه په سر کې په دې باندې به سوچ وکړي چېره دا خبره دا کم طرف ته روانه ده په هغې باندې هم سوچ نه کوي او بیا هم لارې له نه راځي نو وضربوهن الله تعالی فرمایي چې دی ووهئ بیا دی ووهئ په والو باندې کېدی شي لارې له راشي خو په وهلو کې هغه خیال به دا کې چې خېټه او سر او مخ دا به ول نه وهي خېټه سر او مخ دا به ول نه وهي نور به کې ځان له خوښوه وهئ وضربوهن او وهیغي فین اطعنکم بیا کچری غي فرمان برداریو کی تابعداریو کی استاسو فلا تبغوا علیهن نو مگر ما لټوي تاسو علیهن پاغي باندې سبیلن سلارا سختی په بیا مکو چې تابعداري شي او ستا خبره منی د خاون منی نو بیا سختی ته څه ضرورت دی خانه اخو خبره ختم شو بیا نو بیا به خیال ساتي چې ستا خبره منی ستا عزت خیال ساتي او ستا تابعداري د خاون او دغه شان د کور هغه ستا خیال ساتي د کور د خلکو بیا بسکه بیا خیر دی پرې دی ان الله بشک الله تعالی کان علیا دې ډیر اوچت کبیرن لوی شان والا دی کبیرن علیا شانن کبیرن سلطانن پوښوي وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا دا حکم دے بیا که شرط دیو اغا تاسو یری شقاق بینهما د مخالفت اغا یری استا بینهما د دې دواړو د خزي او د خاون په میانس کې د بی اتفاقی د مخالفت اغا یری چیرې دا خو د دې په میانس کې لوی اغا بی اتفاقی روانه ده پوه شئ بین الزوجین د خزي او د خاون په مینس کې نو فبعثوا حکما نو تاسو مقرر کئ حکما یو حاکم منصف ثالث من اهله د خپلوانو د اغنا د خاون د طرف نه چې څوک خپلوان وي د خاون کوري نه چې کوم دنو د اغې د طرف نه اغا څوک مقرر کئ کم ثالث وي اغا مقرر کئ نو هغه به دغه کوي دا د هغه د طرف نشو وحکما من اهلها او د خپلوانو د زنانا د خزي د طرف نه هغه یو ثالث یو حاکم مقرر کوي حکم ای یریدا اصلاحن کچریغي دواړو هغه دواړه غواړي بیا خبرې به کیو کی چې سم مسله ده څنګه خبره ده د اصلاح متعلق هغه خبره به وشي نو کبیای اصلاح غوښتا ای یریدا اصلاحن کچریغي دواړه غواړي بیا اصلاحن اصلاح کول یوفق الله نو موافقت برا ولی الله تعالی به یوځي کی بینهما د دې دواړو په مینس کې ان الله بشک الله تعالی کان علیا علیما خبیرا دې پوهه دې خبردار دې څومره په بهترین انداز کې الله تعالی مونږ او تاسو ته هغه خطاب کوي دا زمونږ او تاسو کورنۍ خبري هغه الله تعالی مونږ ته په بهترینه طریقه باندې دا غي د حل کولو هغه طریقه خي پوه شو ان الله بشک الله تعالی کان علیما دې پوهه دې خبیرن خبردارا وعبد الله او عبادت کوي د الله تعالی ولا تشرکو شریک مجوړوي به دا غسرا شیئا دسسی بل څوک د الله سره شریک مجوړوي دا نه د پکار وبالوالدین د دې زنه ګوره د قضې پوری ان الله کان علیما خبیرا
د حقوق العباد وغباس وشو پوښوي وس د حقوق الله هغه تذکرہ الله تعالی ذکر کوي د هغه بحث شروع شو وعبد الله و عبادت کوي د الله تعالی ولا تشرکو شریک مجوړوي به دا غسرا شیئا سسیز وبالوالدین او د مور او پلار احسانا دا غي سره نیکی کوي د مور او پلار سره تاسو هغه خسلوک کوي نیکی ور سره کوي وبذل قربا او د خپلوانو سره والیتاما او د یتیمانو سره د دې زنه حقوق العباد بیانېږي والیتاما د یتیمانو سره والمساکین او د مسکینانو سره یتیمان دي غریبانان دي د هغه سره هغه نیکی پکار ده د هغه سره هغه خسلوک پکار ده د هغه امداد او تعاون پکار دی والیتاما د یتیمانانو سره والمساکین د مسکینانو سره والجار ذی القربا او د هغه گاونډیانو سره چې هغه پردی وي چې هغه سوي هغه پردی وي خپل نه والجار ذی القربا والجار الجنوب او هغه گاونډیان چې هغه ستاسو په ډډه کې ناسي پوه شوې ناس ته پاسته کې ستا ملګري پوه شوې ستا په ناس ته پاسته کې هغه ملګري وابن السبیل او والجار ذی القربا هغه گاونډیان چې هغه خپلوان دي پوه شوې په دې باندې هغه گاونډیان چې هغه قربا خپلوان وي والجار الجنوب او هغه گاونډیان چې هغه پردي والصاحب بالجم او د هغه ملګرو سره چې هغه په ډډه کې ستا سره ناس وي مطلب دارې استاد په سیټ باندې ناسته په گاډي کې پوه شوې یا ستا کلاس فیلو دی مطلب ستاسو دکاندار دی کینی پاسی دا ټول پکې راغلل نو دا والجار الجنوب او هغه والصاحب بالجم او هغه ملګرو سره چې هغه ستاسو په خوا کې ناس وي ستاسو په ډډه کې ناس وي په خوا کې ناس وي یا ته مراد هغه والصاحب بالجم یا ته مراد هغه سره دا الزوجه والرفيق في السفر پوښوي وابن السبيل یو د مسافر سره وما ملكت ايمانكم او هغه غلامانو سره د غلامانو سره چې هغه غلامانو سره د کوم چې تاسو هغه مالکان یې د کوم چې تاسو سه هغه مالکان یې دې کې دا سبق قرآن شوی دی بل قرآن نه وړه
خجی وما ملکت ایمانکم او د غلامانو هغه غلامان چې هغه تاسو مالکان یې د هغې سره ښه سلوک د مریانو د هغې سره ښه سلوک کول وما ملکت ایمانکم او د غلامانو سره کوم چې هغه ستاسو مالکان یې ان الله بشک الله تعالی لا يحب نخوخی من کان مختالا هغه څوک چې هغه وي کبرجن فخورا فخر کوونکی الله تعالی کبرجن او لاپو بنده دا الله تعالی نخوخی چې هغه په هغې کې کبر وي تکبر وي په هغې کې متکبرا چې هغه متکبر وي مورزا عن القرابت وجیرانی او دا اعراض کوي د قرابت د رشتهدارۍ د خپلولۍ نه او د ګاونډیانو د هغې هم خیال نه ساتي پوه شوې الذین دا هغه خلق دي چې یبخلون دی شومتیا کوي ویأمرون او حکم کوي الناس خلقو ته حکم کوي د څه بالبخل د بخل چې لکه دا بخل کوي دغه کوي دا چې تاسو د دومره پیسې ولګوئ نو بیا به څه کوئ بیا به څه خورئ د شومتیا د بخل هغه حکم کوي خلقو ته ويامرون الناس او حکم کوي خلقو ته بالبخل د شومتیا ويكتمون او پټي ما آتاهم الله هغه څه چې ورکړي دي ته الله تعالی من فضله د خپل فضلنا وآتدنا للكافرین او تیار کړی د کافرانو د پاره مونږه عذاب مهینا سپکونکې د اهانت والذین او ها خلق چې ينفقون خرج کوي اموالهم خپل مالونه رئاء الناس د خودنی د پاره د خلکو چیرې خلق ماته وي چې څومره خسړې دي څومره خسړې دي دا دومره پیسې ورکړي دومره مال خرج ک ولا یؤمنون بالله او دی ایمان نراوړي په الله تعالی باندې ایمان نوی په الله تعالی باندې ولا بالیوم الاخر او نه په ورځ د آخرت باندې وانفقوا مما رزقهم الله او خرج کوي هغه مما وانفقوا دینوی ایمان په آخرت باندې ومن یکن الشیطان وغسوک چې هغه وي شیطان له د پاره قرینا ملګری ومن یکن الشیطان او هغه څوک چې وي شیطان له د پاره قرینا ملګری فسا قرینا پس هغه بد ملګری دی ډیر خراب ملګری دی د شیطان سره یاری دوستی دا ډیر خراب ده یار بد بدتر بود از مار بد مار بد نقصان کند ابدان تو یار بد نقصان کند ایمان تو بد یار چې دینو دا د مار نام بدتر دی کوی مار بد چې دینو دا خو به نقصان در کوي ستا بدن لا شرط به یو ټک در کوي خو یار بد چې دینو دا به نقصان در کوي ستا ایمان ته به نقصان رسوي چاته به ایمان نقصان رسي ستا ایمان ته باغه دغه کوي دا نقصان رسي نو فساء قرینا فی الدنیا والآخرة فساء قرینا فی الدنیا والآخرة د دې شیطان دوستی چې دا ډیر بد دا ډیر بد دوست دی په دنیا او په آخرت کې نو د شیطان د دوستۍ نه غزان ساتي د داسې یار دوست نه د داسې ملګری نه چې تا ته پته چې دا سړی ما یو غلط طرف ته گمراهی ته بيدینی ته هغه طرف ته بوزي په ما په نشو تماشو باندې راړی ما د الله نافرمانی ته مخامخ کوي نو د داسې یار لته ورکه داسې یار دوست دا مپرېدا د دې سره کینه پاسمو دا ستا آخرت تبا کوي د خو خلکو سره چې کینې پاسې نو خبر شي د هغې خویونه به د پکې راشي او د بدو خلکو سره چې کینې پاسې د هغه سره دوستي کې نو بد به شي د هغې هغه خویونه به په تا کې راځي په دې پوهېږې که نه نو فسا قرینا پس هغه بد ملګری دی وماذا علیهم او څه چې هغه سنقصان او ستاوان علیم په دی باندې لو امنو چې چری دی ایمان راولې بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر او په ورځ د اخرت باندې وانفقوا او خرج کولې دي مما ده غسر سنا رزقهم الله چې ورکړې دي ته رزق الله تعالی
د هغې نه د الله په لاره کې خرج کړی وې په دې کې څه نقصان وې څه تاوان وکان الله د الله تعالی بهم په دې باندې علیما پویا د دې په حال باندې الله تعالی خپوی دی الله ته معلوم دی ان الله بشک الله تعالی لا یظلم مثقال ذره ظلم نکي اغا پچا باندې مثقال ذره په برابر د یو ذره برابر د یو ذره برابر عمر ظلم هم الله تعالی پچا باندې نکي وان تک حسنه او کچریوی نیکی یضاعفها وغدو چنکی اغلا یضاعفها اغنیکی اغه ول دوچن کی خانه چې یونی کی راوړي اغه ول دوچن کی للمؤمنین مؤمنانو د پاره ويوتي من لدنه ورکی من لدنه د خپل جانبنا اے من جانبی د خپل جانبنا اجر عظیما اجر ډیر لوی اغه اجر ول ورکی ښا د خپل جانب نه یونی کی اغه انسان راوړي الله تعالی ول دوچن کوي او بیا سه چن کوي او داسې بس برزا خود د اخلاص ته الله تعالی هغه ګوري فكيف اذا جئنا من كل امه اے سهال بوي اذا جئنا هر کله چې راوړو مونږه من كل امه راولو مونږه هر یو امتنا بشهید یو گوا د هر یو امتنا بشهید یو گوا یشهدو چې هغه گواہی ورکي د هغه په دې خبره چې دې تم هغه دین د دعوت هغه رسوله وجینا او راول مونږه بکا تا پیغمبره علی هؤلاء په دې امت باندې شهیدن گوا د پاسه بتا باندې هغه پاغي باندې تا گوا راولو پوه شو علی الامم هؤلاء علی الامم په امت باندې په امم باندې تا گوا راولو اب څنګه ورزي پوه شو یومئذ یود الذین یومئذ په هغه ورځ با یود الذین غواړي هغه خلق کفرو چې هغه کافرانو کفر وکړو وعصوا الرسول او نافرمانی وکړه د پیغمبر لو تسوا بهم الارض کاش اوار کړي شي بهم پاغي باندې الارض زمکا دا ارزو کوي دا تمنا وکي چې کاش نن ورځ په مونږ باندې د ازمکه اوار شي وي پوه شئ هغه خلق چې هغه نافرمان او د الله او د الله د رسول کاش یا موارشوي وي د ازمکه په مونږ باندې نن ورځ ولا یکتمون الله حدیثا ولا یکتمون الله او نبشي پټولې د الله تعالی نه حدیثا خبره د الله نه به هیڅ خبره هغه پټ بیانې ښه ځکه چې په انسان باندې بد د اعضاء د اندامونه دا گواہی شروع کی دا اعضاء اندامونه به گواہی شروع کی چې په پلان کې وخت کې د په ما باندې دا کار کړی دی جبه به وای په ما دي دروغ ویلي دي غوګونه به وای په ما دي غاني بجانې اوریدلې دي د الله نه فرمانی هغه لاسونه به وای په ما دي د پلان کې زه ته حرام زه ته هغه لاس وړي دا ټول جواری هغه به دغه شروع کی هم کلام بشي خبرې به شروع کی نو د الله نه به کوم خبره پټوي چې انسان باندې خپل اعضاء هغه گواہی شروع کی نو دی بیا څه کوي چاته به وای یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو مؤمنانو لا تقربوا الصلاة تاسو منځ دی کېږئ منستا وانتم سکارا په دې حال کې چې تاسو یې پنشکی او تاسو پنشکی نو منستا منځ دی کېږئ پوه شئ دا حکم قبل التحریم دا د حرام والی د شرابونه مخ کې هغه حکم دا د حرام والی د شرابونه هغه مخ کې حکم بیا خو شراب بالکلیه هغه حرام شو خو اول دا حکم چې تاسو د نشي په حالت کې هغه مستمنز دی کېږي د عیسی علیه السلام نه پس شراب سکل دا د صحابه د بعضی زمانه پورې دا جایزو حکم د حرمت اغه نو راغله خو بعضی صحابه داسې او پاکیزه چې هغه په هغه حرمت باغ دور کې هم شراب هغه نوس کلی ابو بکر صدیق رضی الله عنه متعلق راځي چې د حرمت زمانه لا نه حرام لا نو خو بیا هم هغه شراب هغه نوس کلی تاسو نورمو دیو جنا دا حکم چې دینو دا مخکې د
حرمت د زمانه نه دی چې تاسو منځ دې کېږئ مستوانتم سکارا په حالت داسي چې تاسو په نشه کې حتا تعلموا تر دې پوری چې تاسو صحیح نه کوي ما تقولون من الفاظ الصلاه هغه چې تاسو وایي د الفاظو د منځ نه په هغه صحیح ادا نه کوي هغه صحیح ونه وایي هغه صحیح نشي ویلې پوه شئ نشي په حالت کې خصوص یو خبره هغه سیده بل غړه وړه بل څنګه حاجی حتا تعلموا تردی چې تاسو پوېږئ ما تقولون پاس چې تاسو ولې تاسو وایي په منځ کې ولا جنبا او نه په حالت د جنابت کې الا عابری سبیل مگر دا چې تاسو مسافر یې او هل ته وبنئ مسافر یې په حالت د سفر کې خو وبنئ نو بیا تاسو سکوي عابری سبیل ولم تجدوا ماء او وب بیا نمومئ نو بیا به تیمم کوي کنه پوه شئ او په حالت د جنابت کې مونږ تاسو منځ دی کیږي حتا تغتسلوا ترسو چې تاسو غسل ونه کوي تاسو هغه غسل ونه کوي وان کنتم مرضى او کچری تاسو یې مرضى بیماران تاسو بیمار یې او علی سفر او یای په سفر کې او نوی وب موجود نه په سفر کې یا بیمار یې وبدل بدیږي تاسو بدن ته نقصان رسي او جاء احد منکم یا راشی یو کس تاسو نا من الغایت د ضرورت د زینا د بولو نراشی او لامستم النساء یا مباشرت کړي وي تاسو هغه د خزو سره د بیبيانو سره نزدېکت هم کړي وي فلم تجدوا ماء او بیانمو می تاسو فتیمموا سعیدا نقص تیمم وکي تاسو د خاوري طیبا پاکي د هغه خاوري چې هغه ته نه رسیدلې نجاست پوه شو ولم یصيبوا النجاسه چې نه رسیدلې هغه ته هغه نجاست نو ته پاکي خاوري هغه قصد وکي د پاکي خاوري او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا قصد کوي تاسو سعيدا اي ترابا طيبا طاهرا د پاکي خاوري فامسحوا بوجوهكم فضربوا به ضربين دو ضرب وهي تیمم کې پوه شو ضرب اول ضرب چې دین فامسحوا بوجوهكم بلاس خاور لراواچه او بیا بخپل مخونه پاغي باندې تاسو سکي مسکي بخپل مخونو بلاسونه اگر راکاږي بوجوهکم د خپل مخونو و ايديكم او د خپل لاسونو په دویم ضرب هغه بلاسونه مال مرفقین د سنگلو سره په دې باندې واغ راکاږي خسته په خپل طریقه باندې ان الله بشک الله تعالی کان عفوا دی الله تعالی معاف کون کې غفورن بخون کې دی الله تعالی معاف کون کې دی غفورن بخون کې دی عن الخطا لرا نګور الله تعالی عفو کون کې دی سمرا اسانی را واستو بنشتا تیمم وکا الله تعالی جائز ګرځولې دی اسانی ده کنه ده الم ترى للذین دا شکایت ته الم ترى للذین آیات ان دي کتلی هغه کسانو ته اوتل کتابا چې ورکړې شو غیتا نصیبا یو حصہ من الكتاب د کتابنا یشترون الضلاله هغه اخلی گمراهی ويريدون او هغه غواړي ان تضل السبيل چې تاسو هم بیلاری شي دا غي د لارنا تاسو هم بیلاری کی پوه شئ د حق لارې نه تاسو هم بیلاری کی والله تعالی عالم هغه خپو یې به اعدائکم تاسو په دشمنانو باندې هغه خپي جنې دشمنان تاسو وکفا بالله او کافی دی الله تعالی ولیا دوست ملګری وکفا بالله او کافی دی الله تعالی نصيرا مددگار مدد ورکونکې نصيرا مددگار فی الدفع عنهم من الذين بعضها خلقنا هادو چې هغه يهوديان دي يحرفون الكلمه او بدلی هغه کلام هغه بدلی کلام لفظونه هغه د کلام د خلق د وجنا عن مواضع داغي د زيننا عن مواضعه داغي د زيننا
یحرفون الکلمه تغییر راولی په کلام کې پوه شو عن مواضعه بتاویل الباطل او بتغییر اللفظ پوه شو د هغه بشان نه بیانې چې څنګه الله تعالی را لګلې ده ويقولون او دی وای سمعنا اے قبلنا ظاهرا وعصينا باطنا واسمع او مونږ دی په جواب کې دا وای ښا سمعنا ويقولون وایغي سمعنا مونږ واورید وعصينا مونږ ومنه مونږ ونمنل واسمع او واورا غیر مسمعين ته هیڅ اغا واو نوري ته هیڅ واو نوري څنګه چې هغه خیری دي د سری نه دی اړوان اوري ته پوه شئ دا مقصد دا دی چې غیر مسمعين خدای دې کون کا دا خیری دي کنه خیری نه دي وراعنا دا د يهوديان وغه بحث کوي وراعنا او راعنا لفظ د راعنا دی وای راعنا وای خو په دې کې سکه لیم بالسنتهم تاوي خبره بالسنتهم په خپل جواب باندې پوه شئ وطعنا فی الدین او طعن هغه په دین کې طعن فی الدین او طعن هغه په دین کې نو خپل جبی په هغه کې تاوي لک راعینا لفظ د راعینا راعینا بدی وی په سوریانی کې احمق ته ویل کیږي کما قلتا راعینا او په اوریانی جبه کې راعینا اغش پنکی ته ویل کیږي نو دا الفاظ بدیو بدلول د جبو په تاوالو سره خجی ولو انهم قالوا سمعنا ولو انهم قالوا او کچری غي ویل داسې ویلې چې سمعنا واورید مونږه واتوانا او من المونږه دا لفظ واسمع وانظرنا او واورا وانظرنا او نظر وکمونتا وګور مونتا لکان خیر لهم نو دا ډیره خوي ډیره بهتره به د دې لپاره واقوم او زیاته درست دا خبره دا وینا ډیره خدا ولکن لعنهم الله لیکن لعنت کړي په دی باندې الله تعالی بکفرهم د دې د کوپر په وجه باندې فلا يؤمنون الا قليلا فسغي ایمان نراوړي الا قليلا مگر لګ خلق هغه ایمان نراوړي نور ایمان نراوړي یا اهل یا ایها الذين اوتوا الكتاب امنوا اهل کتاب ایمان راوړي بما نزلنا مصدقا فاس چې نازل کړي دی مونږه تصدیق کوونکې دي د هغه څه چې تاسو سره دی مخکې د دینه انت مسوجوهن چې هغه مونږ بوران کړو وجوهن مخونه تاسو وجوهن فنردها بیا به وګرځو هغه علا ادبار د غید شاګانو طرف ته دا شا غاړه او مخدا به وکومونګه پوه شئ نجعلها کادبارها یعنی مخبا د شا په شان کومونګه دویمه معنی دا چې دا مخبه ول شاته طرف ته وګرځو پوه شئ دا مخبه ورته هغه شا طرف ته وګرځو دواړه معنی من قبل ان نتمس وجوها فنردها بیا وګرځو غالات بارها دا غید شاګانو طرف ته او نلعنهم او مونږ لعنت کو پاغي باندې کمال عنا لکه چې لعنت کړو مونږه اصحاب السبت په خاندان هغه په خاوندانو د خالد اورزي اصحاب السبت په خاوندانو د خالد اورزي چې د خالی په ورځ باغی سکول میان بینول وکانا امر الله او د حکم د الله تعالی مفعولا پورا شوه خامخا حکم د الله تعالی چې دی نو دا هغه پورا شوه دی وکانا امر الله مفعولا کائنا لا محالتا ان الله بشک الله تعالی لا یغفر اغه نماف گئی لا یغفرون معاف گئی ای یشرکا دا ای یشرکا دا چې دا شریک جوړ کړي شي دا غسرہ ای یشرک به بالله ای یشرک به چې شریک دی ونسی دا غسرہ سو ويغفروا معاف کوي ما دون ذالک ما سوا د دینه ما سوا چې سدینو کوم ګناهونه دی الله تعالی معاف کوي خو شریک چې څوک د الله تعالی سره جوړي شرک د الله تعالی دا نه معاف کوي
مما دون ذالک اے من الشرک وغیرہ د شرک نه او د دین علاوه لمن یشاء چاته چوغواړي ومن یشرک بالله او څوک چې شریک ونسي د الله تعالی سره فقد افترا بشکا وتړلغ افترا ویتړ په الله تعالی باندې اثمن دروغ عظیمن ډیر لوی په الله باندې ډیر لوی دروغ د وتړل پوه شوي جوړ کړ په الله تعالی پوری لوی دروغ الله تعالی شرک دا نه معاف کوي نو د شرک نه اغزان هغه ساتل پوه شوي که هغه ادنا شریک وي که اعلی شریک الم تر الى الذين هذا شکایت دا شکایت ته خاد کفرو پوری دا شکایت ته الم تر الى الذين آیا ندی کتلی تا الى الذين ها خلقتا یزکونا چې هغه پاک غنی انفسهم خپل ځانونه بل الله بلکې الله تعالی یزکی پاکی من یشاء هغه څوک چې وغواړي ولا یظلمون او پاغي به ظلم نشي کوله فتیلن د تار هغه برابر فتیلن تار د کجوري پوه شوي داغه برابر بم په دوان ظلم نشي کوله هغه کجوره چې کله ماته شي دنه بکی او نری تار وي هغه ته مراد ده داغه مطابق برابر بم په دی باندې هغه ظلم نشي کوله کجوري چې کما زړې ده هغه مات شي په مینځ باندې دنه بکی او تار وي انظر کیف یفترون انظر وګورا کیف یفترون ای څنګه تړي دي علی الله په الله تعالی باندې الکذب درو وکفا به او بس ده کافی دی الله تعالی به وکفا به اسما مبینا کافی دی په دې سره الله تعالی مبینا اغا خکارا اسما گنا مبینا خکارا دای ولوی گنا دا وېشوي الم تر الى الذين اوتوا نصيبا آیات ندی کتلی تا الى الذين ها خلقتا اوتوا نصيبا چې ورکړې شوی دا غیتا نصيبا حصہ من الكتاب د کتابنا اغیته حصہ ورکړې شوی د کتابنا یومنون دی ایمان راوړي بالجبت په بوتانو والطاغوت او شیطان باندې شیطانانو په بوتانو باندې دی ایمان راوړي ويقولون اوایدی للذین ها خلقتا کفروا چې هغه کافران دي شرک کړي دي الله تعالی سره هؤلاء ای اليهود والنصارى هؤلاء اهدا هؤلاء چې دا خلق چې دي اهدا زیاد درستی زیاد صحیح دي په هدایت باندې دي من الذين امنوا د مؤمنانو په نسبت سبیلا دلاري هغه په لحاظ سره په خلار باندې روان دي په خلار باندې روان دي اولئک الذین داها خلق دي لعنهم الله چې لعنت کو بدی باندې الله تعالی بکفرهم په سبب د کفر د دي او انکار وکړو د نبی رسول الله والسلام نا او د قران نا وميل عن الله او بچا چې لعنت کی الله تعالی لعنت تاسو ما ویلو چې بود ان الرحمت د الله د رحمت نه لريواله د الله د رحمت ته مهرباني لريواله دي تسوي لعنت وي وميل عن الله بچا چې لعنت کی الله تعالی فلن تجدا پس هیڅ کله بات بیان مومي غلرا نصيرن سوق مددگار هغه د پاره وسوق مددگار دانوي ام لهم نصیب آیات دی د پارشته دیسو هغه حصہ من الملک د بادشاہینا فاذن نو کچری وې داسي کده دی د بادشاہي اغه کی صحیح سوي نو د دې کردار بسنګو فاذن نو په هغه وخت کې بالا یؤتون الناس دی بنو ورکړي خلقو ته دیو بنو ورکړي خلقو ته نقیرن یو پټه برابر سیز بم دی خلقو لا اغا نوې ورکړې نقیرن داغ کما داغ چې هغه د کجوري هغه په زړی باندې د پاسه وي ګوري تاسو ته پته ولګي د کجوري په زړی چې کوم داغ وي هغه ته نقیر وي نو هغه داغ د هغه برابر باندې هغه څه شی نوې ورکړې خلکو لا خپل خدا سي شومان دي بچرته دیو بادشاہان وي د دیو په لاس کې سي اختیار وي او سور سوي ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله آیا دی حسد کوي
الناس د خلق سرا علامه آتاهم الله پاس چې ورکړي دي تعالی تعالی من فضله د خپل فضلنا پاغي باندې حسد کوي دی ولګیا دي فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب په دقیق سره مونږ ورکړو هغه آل د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته کتاب ورکړو و علم ظاهری تورات دام ورکړو والحکمت او حکمت ذل حکمه چې هغه علم باطینی حکمت ورکړو و آتیناهم ملکا عظیما او ورکړو مونږ غیتا ملکن بادشاہی عظیما لوی بادشاہی فمنهم پس بازی د دینا پاغي کې داسې دي من آمن به چې هغه ایمان راوړو پاغي باندې ومنهم او بازی د دینا هغه داسې ومن صد عنه چې هغه من شو دا غینا وکفا بجهنم او کافی دے دوزخ سعیرن اغا بلیدن کے اور دے دید پارا اغا کافی دے دی بچرتزی اغا دوزخ تا ان الذین دا تخویف تے کفرو بی آیاتنا چی اغا خلق چیاغی اغا کفرو کو انکاریو کو بی آیاتنا دا آیتونو زمونگا سوف نسلیهم زرد چی مونگ بداخل کو دی لرا نارن ورتا دوزخ تا کلما نضجت جلودهم هر کلا چې وسوځي سرمنی د دې بدلناهم نو مونږ به هغه بدلی کوغی ته جلودن هغه سرمنی نوري سرمنی غیرها هغه داغینه غیر نوري سرمنی دا سرمن چې دا پټ دا ډیر زیات هغه درد کوي پوه شوي دا سرمن چې سوځي دا ډیر درد کوي د انسان د بدن نو چې یو پیر سرمن وسوځي الله تعالی فرمایي زبوته نوري سرمنی بوته مونږ بدلی کو پوه شوي بیا به هغه تکلیف او درد هغه سکی په اور کې به بیا سوځي لیذوقوا العذاب د پاره دی چې وسکی دی لیذوقوا العذاب وسکی دی عذاب د پاره دی چې دی عذاب هغه وسکی ان الله بشک الله تعالی کان عزیزا د زبردست حکیما د حکمت خاوند والذین آمنوا ها کسان چې مؤمنان دي ایمان راوړو وعملوا الصالحات وعملوا وکړنیک سندخلهم زرد چې مونږ به داخل کو دی لرا جنات جنتونو باغونو ته تجری چې بهیږي با من تحتها الانهار لاندې د ونو داغین نهرونه خالدین فیها ابدا دی بوی پدې کې همیشه لهم فیها ازواج د دې لپاره پاغي کې بیبیانی مطهره پاکیزه وندخلهم ظلا او مونږ به داخل کو دی لرا ظلا ظلیلا پاغ ګور سوري کې سوري ګورتا د آرام او د سکون هغه سوري تا هي ظل الجنه هغه سوري د جنت ته یامرکم او حکم کوي تاسو ته حکامو پوه شئ ان الله بشک الله تعالی یامرکم حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات دا چې تاسو ادا کوي امانتونه الى اهله دا غي مالکانو د هغه ته و اذا حکمتم هر کله چې تاسو فیصله کوي بین الناس په خپل مینس کې د خلکو په مینس کې ان تحکمو بالعدل نو فیصله کوي په انصاف سره په عدل او انصاف سره فیصله کوي ان الله بشک الله تعالی نعم ما ډیر خ یعذکم نصیحت کوي تاسو ته به په دې سره ډیر خله نصیحت کوي نو ان الله کان سمیعا بصیرا بشک الله تعالی چې دی اوریدون کې دی لیدون کې دی یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اطیعوا الله حکم منید الله تعالی واطیعوا الرسول حکم منید رسول د الله تعالی واولی الامر او د حاکمانو خپلو هغه مسلمانانو حاکمانو منکم جستاسو نه چې هغه حاکمان هغه مسلمانان وي او داسې حاکمان وي داسې حکم وي چې هغه د اسلام نه غیر نه وي د شریعت موافق وي پوه شوي په اسلام یو حکمي د شریعت یو حکمي د هغې نه غیر نه وي پوه شوي د شریعت خلاف یو حکم نه نو هغه تاسو منئ د خپلو بادشاهانو حاکمانو فإن تنازعتم بشيء بیا کچری تاسو جګړو کوي فی شیء په اوس خبره کې فردوه الی الله نو بیا ته وګرځو یا الله تعالی طرف ته نو الله تعالی تاغه د الله کتاب تاغه بوزي پاغي کې داغي سه حکم دی
والرسول او داغه د رسول طرف ته رجوع وکي سنت ته ان کنتم تؤمنون کچری تاسو ایمان لرئ بالله فالله تعالی باندې والیوم الاخر او پورز د اخرت باندې ذالک خیر دا غور دی واحسن تاویلا او ډیر خده په اعتبار د انجام کې دا خبره دا ډیره خده په اعتبار د انجام کې د دې انجام به هغه خوي بهتر بوي یو فیصله یو حکم به تاسو ته ملاو شي په عاقبت کې په انجام کې الم تر الى الذين دا شکایت ته الم تر الى الذين آیا تان دي کتلیا خلق تازا یزعمون چغي ګمان کوي انهم امنوا چغي ایمان راوړو بما انزل پاس چې نازل شو الیکا تاته پیغمبره وما انزل او پاس چې نازل شو من قبل کاستان وړاندې یریدون دی غواړي اراده لري ایت حاکمو دا چې فیصله وسیل الطاغوت شیطانانو ته وقد امروا ان يكفروا به او حال دا د چغي ته حکم شوه دی چې ممنه هغه ممنه ويريد الشیطان او غواړي شیطان دا د يهوديانو هغه بعض وخت کې ځان ته مسلمانان وی منافقینو په باطن کې دي منافقینو خو په ظاهر کې به مسلمانانو ته وستاسو ملګریو نو هغه به یو چال چلاو چې کله با فیصله داسې وا چې د هغه ته پته و چې اوس پیغمبر زمون په حق کې فیصله هغه نه کوي مطلب دا دی چې جایز نه ده داسې نو هغه به دغه فیصله وړه خپل عالمان چې د دیو کوم عالمانو کوم شیطانانو پوه شو نو هغه له به فیصله ویوړه نو هغه به د هغه په حق کې وکړه بیا به داسې وشو کله کله چې یو فیصله براله نبی رسول الله والسلام با فیصله وکړه خو د هغه د پاسه به دی ولاړ او د خپل څنګه چې قران کې ورته شیطانان ویل شوی دي طاغوت نو د هغه مخې ته به فیصله کې خوده چې خلک به خبر شو هغه بر ملامت کړ چې لکه دا تاسو سو کړ دا فیصله خو پیغمبر کړی و د دې د پاسه تاسو لاړ هغه خپل عالمانو لا خپل مشرانو لا دا فیصله خو پیغمبر یو پیره کړی دا نو دی په هغه کې تعویلات شروع کړ چې نجیمو خو فیصله غمنو خو مون خواسي دغه د پاره رالو د مصلحت لپاره کچرته بغیر د فیصلې نه زموږ د خبره دغه شان په مصلحت باندې حل شي اخوا دی خو د قصې قطاری بدیو هغه شروع کړی دا غي ذکر الله تعالی په دې ځکه فرمایي ایت حاکمو الی الطاغوت چې فیصله وسیله الطاغوت شیطانانو ته وقد امروا او حال د چې غي ته حکم شوه دی ای یکفروا به چې ممنه یغه ويريد الشیطان او غواړي شیطان ايذلهم چې بیلار کیږي ضلالا بعیدا په گمراهی لري سرا واذا قيل لهم او هر کله چې ویل شي دي تعالوا راشي تاسو الی ما انزل الله هغه طرف ته چې نازل ک الله تعالی و الی الرسول او د رسول الله طرف تراشي رسول الله طرف تراشي نور ایت المنافقین تبغور هغه منافقین یسدون عنک سدودا چې هغه بسې هغه اساری عنک استانا سدودن هغه ډېر اساری دو سره وښوي تان لری هغه ګرځي ستا خواله نه درځي بیا فكيف اذا اصابتهم فسهال دي اذا اصابتهم هر کله چې ورسیږي دیتا مصیبت یو مصیبت سم مصیبت ورته ورسی بما فسبب دا غسبان دي قدمت ايديهم چې وړاندې لګلي دي لاسونو دي ثم جاءوا کا بیا راشي غیتا يحلفون چې قسم خوري بالله په الله تعالی باندې نو تعالی راضی بیا او په الله تعالی باندې قسمونه خوري ان اردنا چې نو اراده زمونږه الا احسانا مگر سوا د نیکینا او توفیقا د موافقتنا مون خو جی موافقت او خېګړه لټوله مون خو دغه شانتلیو وې شي نو دا خبري بیا دیو کوي اولئک الذین دا خلق دی یعلم الله ویږي الله تعالی ما فی قلوبکم هغه چې پزړو دی کې دی فاعرض عنهم نو تم خواړوا عنهم د دینه وعظهم او نصیحت وکا دیتا وقل لهم او دیتا فی انفسهم
داغي پزلونو کې فی حق انفسهم پوه شو په حق د دیو د نفسونو کې قولا بلیغا خبره اثر کون کې خبره داسې چې هغه اثر کون کې په دې باندې اثر وکي پوه شو نو قولا بلیغا خبره هغه بلیغا اثر کون کې وما ارسلنا من رسول وما ارسلنا او ندی لګلې مونږه من رسول هیڅ یو رسول پیغمبر الا لیطاع مگر د پاره دی چې هغه اطاعت وشي باذن الله په حکم د الله تعالی سره داغه اطاعت وشي هغه چې سوی هغه دی اومن لشي ولو انهم اذ ظلموا او کچری هغه خلق کله چې دی ظلم کړو انفسهم بخپل ځانونو باندې ولو انهم دی ظلم کړو په خپل ځانونو باندې جاو کا راغلی وتا تا فاستغفر الله بیا بخنه وختلی وی اغي د الله تعالی نه واستغفر لهم الرسول او بخنه وختلی وی اغي د پاره رسولهم پیغمبر ولهم اغه معفي وختلی وی بخنه ولا وختي وی نو لوجد الله نو خامخا باغي اغه مندلو الله تعالی توابا توبه قبل انکه رحیما مهربانا فلا وربک لا یؤمنون پس قسم دے رب وربک فلا وربک قسم دے د ربستا قسم ته حاجت نشتا پوه شو بیا هم هغه قسم دے پربستا باندې قسم دے پربستا باندې لا حاجت الى القسم قسم ته حاجت نشتا دے خان لا یؤمنون دی ایمان نراوړي دی ایمان نراوړي نو دی مؤمنان ندي حتی تر دې پوری یحکموک فيما بین یحکموک چې دی هغه حاکم کی تعالی را فيما شجر بینهم په هغه معاملې کې چې هغه واقع شو بینهم د دې پمینس کې چې ته د سو پوری هغه دی حاکم نه ګرځولې نو دی هغه مؤمنان نشي جوړې دي خانه فيما شجر په هغه اختلاف کې چې په مابین د دیو کې ده ثم لا یجدوا فی انفسهم او دی بیان نمومي فی انفسهم په خپل حق په خپل ځانونو کې حرجن ای ضيقا حرجن ضيقا ستنګي هغه نه محسوسي حرجن تنګي مما قضیتا د هغه سنه چې فیصله وکړه ته ويسلموا او منی تسلیما هغه پورا منلو سره چې دا خبره دی کړی نه چې ته حاکم نه جوړ کړي او خپل فیصله پتا باندې نه کوي نو دیو مؤمنان اغه نشي جوړې دي دیو مؤمنان اغه نشي جوړې دي ولو ان كتبنا او کچری مونږ لیکلې وې علیم پاغي باندې ان اقتلوا چې قتل کوي انفسهم پل ځانونه او خرجوا او یاوزی من دیارکم د خپل کورونو نامه فعلوه نو دی بدانه وکړي دا کار به دیونه وکړي الا قلیل منهم مگر لګو خلقو د دینه ولو انهم او کشریغي فعلوا ما يوعظون کړي وی هغه چې نصیحت کولې شي به پاغي سره لکان خیر لهم نو دا بغورو د دې لپاره واشد تثبیتا او زیات مضبوط ساتون کې ایمان لرا په مضبوطیا د مضبوطیا د ایمان هغه سبب و اذا لاتیناهم او په وخت کې مونږه باور کو دیتا ملذنا د خپل طرف نه ورکړې ومو اجرن هغه ثواب عظیمن ډیر لوی ثواب هغه با دیتا مونږ ورکو خامخه ولهدیناهم خامخه خودلې مونږ دیتا صراطا لار مستقیما سما په سم لار باندې ودی روان شوی وي کچرته دی راغلی وي هغه نصیحت قبول کړي وي ښا ومن يطع الله او سوک چې هغه حکم ومني د الله تعالی والرسول او د رسول د الله تعالی فاولئک پس دا خلق شي مع الذين د هغه خلقو د هغه کسانو سره انعام الله چې انعام کړی دی الله تعالی علیم په دی باندې من النبیین او صدیقین او شهدا دا تفصیل دی چې د نبیانو پیغمبرانو سره او صدیقین سره والشهداء شهیدان والصالحین او صالحان سره نیکانو سره وحسن اولئک رفیقا او ډیر خدي دا خلق رفیقا په ملګرتیا کې چې د دې خلکو مرګرتیا وشي
دا ډیر ښه خلق ته رفیقا ذالک الرفق دا مرګستیا چې دا دوستانه دا ډیره ښه ده په ملګرتیا کې دا کسان ډیر ښه دي ذالک الفضل ذالک الفضل دا فضل چې دی دا فضل دی من الله د جانب د الله تعالی نه وکفا بالله او کافی دی الله تعالی علیما پویا یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو خذوا حذرکم واخلی حذرکم واسلخ پلا اغا فنفروا او بیا روان شي خپل حفاظت کوي پلا اسلحه را واخلی دا حکم دویم دی سلطانی پوه شوي په جهاد باندې فنفروا تاسو روان شي و اوزي تاسو اوزي لاړ شي ثباتن ډلې اوزي په دې کې ګوره دا یوازې یو کسي هغه جهاد لذي هغه چاله مقابله لذي نو دې پاره کې دا د غشته چې د باندې سوګ حمله کی د ختم کی ثباتن اغا ډلې تاسو لاړ شئ وین فرو او یا لاړ شئ جميعا بتمامه ټول لاړ شئ دواړه خبرې دي ډلې لاړ شئ جدا او یا په یو ځای باندې ټول اغا راوځي په یو ځای باندې لاړ شئ دا د موقع مناسبت سره هغه تعلق ساتي چې څنګه موقوي هغه شانتي وتل پکار دي وان منهم لمن ليبطئن نو دا ډلې نه د دینه مراد هغه د چې د لسو کسانو هغه جماعت جوړ کړي یا لګ د دې د پاسه او یا جميعا ټول لاړ شي په یو ځای باندې وان منکم لمن ليبطئن وان منکم او بشکا منکم زینستا سنا خلق دی لمن هغه سوق دی ليبطئن چې هغه ورستو پاتې کیږي په داسې موقعو کې هغه ورستو پاتې کیږي د تزان هغه نمخ کې کوي فین اصابتکم بیا کچری ورسیږي تاسو ته مصیبت قال نوای قد انعم الله انعامک الله تعالی علی پما باندې اذ لم اکم معهم پاو وخت کې چینو مزه معهم د دې سره شهیدن حاضر چې کله سم مصیبت او تکلیف راشي نو بیا دی وای چې الله پما باندې انعام وکول لکه عبد الله ابن ابی پوه شو هغه به وی چې کله و مصیبت راغې او تکلیف براغې نو بیا به وی الله تعالی په ما انعام وکړي د دې دغه نه زبش کړم که چرته زتلې وی jihad لا حاضر ما اوس به ماتم دا تکلیف اگر رسیدلې وی ولئن اصابکم او کچری ورسیږي تاسو ته فضل سفضل س نفع او فائدہ من الله د جانب د الله تعالی نه ليقولن وغب ضرور ويدا كأن لم تكن بينكم گویا چې نوې بینکم اغا ستاسو و بینه او داغه ترمنځ مودتون سدوستی اډو مینا محبت نو پوه شو هغه دا بیا داسې شی بالکل هغه بدل شي یا لیتنی کاش چې زه کنتو وې ما هم د دې سره فافوز فوزا نو حاصل کړي به ما فوزا کامیابی عظیما لویا نو ما وړي رغټه کارنامه لوي کامیابی حاصل کړي وي کچا کاش د دې سره زملګری وي نو ما به فتح او غنیمت دا حاصل کړي وي د دې سبا زملګری وي پاغي کې وزما حصہ شوي وي چې کله کامیابی راځي کوم فائدہ راځي نو بیا دا افسوس او ارمان کوي چې کله نقصان راځي نو خدای چې زو سنو مکنه ماته ودا تکلیف دا د منافق اغه نه خدا خانه فليقاتل فسبکار د چې هغه جنگو کی فی سبیل الله پلار د الله تعالی کی نو فی سبیل الله الذين دا خلق سایشرون الحیات الدنیا چې هغه خرسي ژوند دنیا بالاخره په بدله د اخرت کی ومن يقاتل في سبيل الله او سوک چې هغه جنگ کوي په لار د الله تعالی کې فيقتل او هغه وجل شي او يغلب او یا غالب راشي غالب شي فسوف نوتي پس زرد چې وربکومونګه غتا اجرا اجر عظیما لوی
وما لكم لا تقاتلون اس شوی دی سو زر د تاسو د پاره لا تقاتلون چې تاسو جنگ نه کوي فی سبیل الله پلار د الله تعالی کې تاسو jihad ولی نه کوي پلار د الله تعالی کې والمستضعفین او کمزوری من الرجال سړونه والنساء او د خزنا والولدان او هغه د ماشومان په خاطر الذين خلق یقولون چې وای ربنا ای رب زمونږه اخرجنا وباسمونږه من هذه القريه دی کلینا د کلینا د مکینا وباساغیو گیر شویو غریبانان دي هغه گیر شویو د سړیو زنانوي ماشومانو بوډاګانو هغه په مکه کې راګیر شویو دیو دا سوال کو چې الله مونږ د مکینا هغه وباسي الظالمی چې ظالمان دي خلق د دي اهلها د دې اوسیدون کی وجعل او جوړ کله نا زمونږ د پارامل لدون کا د خپل طرف نا ولین سوک دوست زمونږ مددگار چې ملګری زمونږ مدد وجعل لنا او جوړ کله مونږ د پارامل لدون کا د خپل طرف نا نصيرا مددگار الذين خلق چې امنوا مؤمنان دي يقاتلون في سبيل الله دي جنگ کوي په لار د الله تعالی کې والذين كفروا خلق چې کافران دي يقاتلون في سبيل الطاغوت دي جنگ کوي په لار د شیطان کې فقاتلوا اولیاء الشیطان پستاسو جنگ کوي د دوستانو هغه قاتلوا اولیاء الشیطان د شیطان د ملګرو سره جنگ وکي تاغي خلاف جنگ وکي ان کید الشیطانی بشک چال د شیطان چې دی کان ضعیفن دا کمزورې دی د دې حیثیت نشته په مقابله د سکی په مقابله د الله تعالی د مدد کې په مقابله د الله د مدد کې دا شیطان دا چال دا کمزورې دی د دې هیڅ حیثیت نشته الم تر الى الذين قيل لهم تا شکایت ته د منافقینونه الم ترى آیا ندی کتلی تا الى الذين خلقتا قيل لهم چویل شو لهم دیتا کفوا ایدیکم چې من کوي خپل لاسونه واقیموا الصلاة او قائم کوي منځ لرا واتوا الزکاة ورکوي زکات فلما كتب بیا هر کله چې هغه فرض کړی شو علیم په دی باندې القتال جهاد اذا فريق نناسا فیوډل وامنهم د دینا یخشون الناس چیری اغا یخشون چیریږي هغه خلق د خلقونه یریدا یو ډلوا که خشیت الله وشان دې ریدو د الله تعالی نه او اشد خشیتا یا داغینم زیات ویریدل وقالو وی دی ربنا رب زمونږه لما كتبت علينا القتال ولي فرض کو تا په مونږ باندې جهاد ولی فرض کو ولی لولا خرتنا ولی مهلت ران کو تا مونږ تا الى اجل قریب د لګي مودې پوری لګ مهلت تا مونږ لرا کړې وې لګ د مشوي وې د مکی د کافرانو داغه مونږه سختی هغه برداشت کړي صبر مو کو سوک دیار لسکالا وس لګ د مشوي وې بیا jihad فرض شوی وې الله تعالی خو ډیر هغه لوی کریم ذات ته بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه شان هغه ډیر اوچتو نو د هغه چې کوم صحابه او د هغه کوم ملګریو د هغه شان هغه د هغه مناسبت سره اوچت پکارو الله تعالی هغه ته فرمای قل ورته وای پیغمبره متاع الدنیا فائدہ د دنیا چې دا قلیل دا لګه ده والآخرت و آخرت چې دی خیر هغه بهتر دی لمن اتقا د هغه چا لپاره چې هغه پرهیزګار وي یا لمن اتقا چې څوک ځان بچ کی هغه د متاع د دنیا نه ولا تظلمون او نه ظلم کولای شي په تاسو باندې فتیلن هغه یو زرهم برابر دومره ظلم بد باندې هم نشي کولای اینما تکونو کمزه کی چی تاسو یدرککم الموت بیا بم تاسو لرا المرگ تاسو لب مرگ دا در رسی که تاسو هر ځای ولو کنتم دا په جهاد باندې نه دا قتال باندې نه دا چې تاسو بجنګیږئ صرف تاسو لب مرگ راځي نه مرگ خو په نیټه باندې دی خان ولو کنتم فی بروج مشیده او کچری تاسو فی بروج پاغا قلاګانو کې مشیدتن چې هغه مضبوطی دي مضبوط قلاګانو کې
نو بیا هم د مرګ راځي. و ان تصبهم حسنه کچری ورسیږي تاسو هغه نیکی یقولو نو وای هذه دا من عند الله دا جانب د الله تعالی نه دا. دی کافرانو دی ته چې کسنیکی ورسیږي نو هذه من عند الله وان تصبهم سیئه او کورسیږي هغه ته هغه مصیبت یقولو هذه من عندك نو وای دی چې دا ستاسو طرف نه دی پیغمبره. قل ورته وای پیغمبره کل من عند الله دا ټول د طرف د الله تعالی نه دی. فما لهؤلاء القوم بیا سحال دی هؤلاء القوم د خلقو لا یکادون یفقهون حدیثا چې نه دی نږدې دی چې دی پوه شي په خبره باندې چې په خبره باندې پوه شي دی خوړو په خبره پوهیږي نه. ما سوابک من حسنتین هغه چې ورسېدل تا ته من حسنتین د نعمت نه صفایدا هغه ورسېدا فمن الله نو دا د الله د طرف نه ده. وما سوابک من سیئه او چې ورسېدل تا ته د بدینا فمن نفسک نو هغه ستا د نفس طرف نه ده عمل د قبله. وارسلناک للناس لګلې مونږه وارسلناک او تلګلې مونږه پیغمبر علی الناس خلق د پاره رسولا پیغمبر وکفا بالله شهیدا او کافی دی الله تعالی گوا. من یطع الرسول سوک چې حکم ونی د پیغمبر د الله تعالی فقد اطاع الله نو د تابعداري وکړه حکم ونه د الله تعالی. ومن تولى فما ارسلناک او سوک چې هغه مخ واړی فما ارسلناک نو نه لګلې ته مونږه پیغمبر علیم په دی باندې حفیظا نگران چې خامخا به مقرری چې څوک باغه تا ستاسو دعوت سکار دی دعوت ورکون او کار د غی خپل. ويقولون طاعتنا غوای منو مونږه فاذا برزو یا هر کله چې بهر روزي من عندك استاد طرفنا استاد مجلس نه بهر روزي بیت طائفه نو د شپې هغه مشورې کوي یو ډله دلته بستاسه یو خبره وکي استاد مجلس نه بهر روزي نو هغه ځان له جدا مشورې کوي یو ډله منهم د دینه غیر الذي خلاف دا غنا تقولو چې تا فرمایلی تاسو ویلی نو دا غنا خلاف هغه نور مشورې کوي نور خبرې کوي. والله تعالی چې دی یكتب هغه لیکي ما یبیتون کما چې دی هغه مشورې کوي د شپې د دې چې کوم مشورې دي د شپې دا هر سال الله تعالی هغه لیکي. فارس پس مخواړوانهم د دین او توکل علی الله توکل کبا الله تعالی باندې وکفا بالله او کافی دی الله تعالی وکیلا کارساز. افلا يتدبرون پس آیا تو فکر غور نه يتدبرون آیا دی فکر نه کوي غور نه کوي په قران کې. ولو کان من عند غیر الله کچری دا وې د طرف د ما سوا د الله تعالی نه د غیر الله نه لوجدوا فی اختلافا کثیرا نو خامخا مندل په دې کې اختلاف ډیر. و اذا جاءهم امر او هر کله چې راشي غیتا امر خبره من الامن د امن او الخوف یا دیری اذاعو بین وغی اغا مشهوری خانه پاغی کی دومره دغه ورکی ولا یغه مشهوره کی هر خبره افواګانی دینه من راغلی دا یو خبره داغي تحقیق نه شوی نو هسه خبره هغه مشهورتیا نه پکار مشهورول نه پکار. ولو ردوه او کچری رسول دی هغه ال رسول پیغمبر ته و الى اول الامر دا حکم والو طرف ته اول الامر اغا بادشاہانو ته منهم د خپل مشرانو ته مسلمانانو جماعت ته مشرانو ته لعلمه الذين نو معلوم کړي به هغه هغه خلکو استنبتون او تحقیق هغه به کولای شي استنبتون او چې داغي تحقیق وکړي شي جره دا خبر منهم داغینا. ولولا فضل الله کچرینه نو فضل د الله تعالی علیکم بتا سبحان دی ورحمته او دا رحمت لتبعتم الشیطان ان خامخ تاسو به تابعداري کړي وي هغه د شیطان الا قليلا سوا د لغو خلقنا وې شو لک خلق باغ پاتې شوی وي د سوتنن. فقاتل فست جهاد کوي جهاد اغا کوا جهاد وکا فی سبیل الله فلار د الله تعالی کی هغه جنگ کوا. لا تکلفو نشته ذمہواری پتا باندې الا نفسک مگر د خپل ځان د بل چا ذمہوار نه ته پوه شوي دا په خپل استا ملګری استا دوستان هغه ډیری درځي با. وحرذ المؤمنین او رغبت وکا المؤمنین مؤمنان ته د جهاد
مؤمنانو ته د جهاد رغبت مؤمنان هغه جهاد لا هغه تیار کا دی را گرم کا جذبه د جهاد چې د ډیر شي پوه شو وحرد المؤمنین تیزوا هغه مؤمنانو لره په جهاد باندې عسى الله نزدې د چې الله تعالی اي كف باس الذين غبن کی جنگ باس الذين جنگ د کافرانو کفرو چې کافران دي والله تعالی چې د اشد باسن ډیر سخت دی په جنگ کې واشد تنکیلا او ډیر سخت دی په عذاب ورکولو کې ډیر سخت دی د هر چانه په عذاب ورکولو کې من یشفع شفاعتن سوک چې هغه سفارش وکي سفارش حسنتن هغه نیک سفارش د چا د پاره هغه نیک سفارش وکي او کس ته هغه د نیکی طرف تراولي د نیکی طرف تراولي نو یکول له نصیب نو د پاره حصہ ده د پاره حصہ ده د نیکی هغه برخه د خامخا منها د غینا چې د ورته وی الکه راځه مونږو کا راځه jihad لزو راځه د مجاهد هغه سوکو امداد وکو نور د نیکی د دنیا کارونه دي پوه شوي نو پاغي کې د برابر حصہ ده ومن یشفع شفاعتن او سوک چې هغه سفارش وکي سفارش سیئتن هغه بد سفارش وکي بد لار یو سړی ته خیر راځه لګه فلم ګورو راځه لګه پلان کې ځای کې پرده او رانه هغه کو چاته نقصان رسو نو یکول له کفل منها نوی باغ لهم حصہ دا غینا دا غی کی برابر برخید ده وکان الله دی الله تعالی علی کل شیء مقیتا په هر سیز باندې قادر و اذا حییتم بتحیه دلته ذکر د سلام راغه چې کله تاسو ته یو کس سلام وکي ډالې هغه در کی تاسو لره مطلب دا دی چې تاسو ته سلام واچي نو بتحیه د سلام فحیوا باحسن منها نو ډالې ورکه هغه باحسن منها داغینه بهتره تاسو ته وی چې السلام علیکم په جواب کې ورته خپل ټکی وای وعلیکم السلام ورحمت الله وښوي تاسو ته وی چې السلام علیکم ورحمت الله نو تاسو ورته سوای په جواب کې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ وښوي کنه نو باحسن منها داغینه بهتر هغه جواب ولورکا او ردوها یا واپس کا هغه کلمه چې تاسو ته بهتر جواب نشي ورکولې نو کم نه کم هغه سي جواب خو ورکا کنه چې څنګه تاسو وکي السلام علیکم تم ورته وای وعلیکم السلام پدې پويږي کنه ان الله بشک الله تعالی کان علی کل شیء د په هر سیز باندې حسیبا حساب کوونکې الله لا اله نشتا دغه الله تعالی چې دې نشته د لایق د عبادت معبود بل سوق الا هو سوا داغنا لجمانکم خامخاب جمع کی تاسو لرا الى یوم القیامت پورز د قیامت لا ریب فیه نشته د هیڅ شک پای کی ومن اصدق من الله حدیثا او سوق دې زیات رښتونه من الله اذا الله تعالی نه حدیثا په خبره کې د بل چا هغه خبره زیات رښتیا کې دی شي د الله نه سیوا دعاو کې الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب